چې د خاوند نشي دی گزاره ورسره نه کیږي نو هغه جرګې ته هم نه کینی مشرانو خبرې ته هم نه کینی نو مونږه فیصله حکومت ته وړله او حکومت کې پکې سو کولو حکومت هغه راوغوښتو خاوند خو هغه پیش نشو نو حکومت ولا دغه نه خوله واخیسته نو دی چې آیا دا خوله چې واخیستل نو دا خوله جایز ده د ښځه آزاد شو کنه او بل اوس دا چې کم دی که خوله شوي وي نو د دې د عدت څومره موده چې په کم تاریخ باندې ته فسخه دې ته خوله نشي ویله خوله هغه ته ویل چې خاوند پکې حاضر شي خاوند پکې حاضر نشو نو عدالت ته د اختیار حاصل دی چې هغه د سړي غلطي ومنله سړي غلطي د حاضرېږي نو فسخه نکاح یې وکړه نو کم تاریخ باندې چې نکاح فسخ شوی تعالی ته جج فیصله کړي هغه تاریخ نه به عدت شروع کړي درې بیماری عدت په تیر کې هغه نه بعد بل ځای کې نکاح کولی شي خدا مسله به اول یو مستند فقيه مفتی ته یوسه هغه ته به وایي چې عدالت داسې فیصله کړي هغه چې تعالی فتوا درکړي نو بل ځای کې بیا نکاح کولی شي کله کله عدالتونه غیر شرعي فیصلې هم کوي او که دا مفتی صاحب وګوري تعالی دا فیصله ورړي هغه ته معلومات وکړي نو ان شاء الله تعالی عزت درکړي بیا بل ځای کې